السلام علیکم ملګرو، زه ام فضل نبی. ملګرو په 19 مئی باندې په اضاخیل بالا کې چې کوم افسوسناک واقعیا پیښه شوې وه چې هلته درې ماشومان یعنې درې واړه وروڼه خویندې چې کوم دی هغه وفات شوي او د مور چې کوم دی نو هغه بېهوشه شوي وه د یو زهریلي شیزونو خوړلو سره. د هغې واقعې څه نن زه اپډیټ در کوم غواړم چې ډېر افسوسناک واقعه وه. نن د هغې په دغه چې کوم دی نو هغه ډراپسین وشو چې وجه څه وه چې دا په 19 مئی باندې چې کوم دی نو هغه د بخشیر چې کوم دی ښځه او د هغې درې بچي چې کوم دی نو هغه قاضي میډیکل کمپلیکس کې داخل کړي او هلته چې هلته دا بیان ورکړی چې زما دا ماشومان چې کوم دی او کور چې کوم دی دا پیس کلي دي او هغې سره د دې حالات چې کوم دی نو هغه خراب شوي دي. هلته چې کوم دی دا درې واړه ماشومان وفات شوي دي چې حریم، مریم او محمد یان. د دې عمر چې کوم دی نو بل ترتیب چې کوم دی شپږ او 4 کاله دی دا معصوم بچي وو. د هغې نن په هکله باندې داخلو پولیس چې کوم دی نو هغې پریس کانفرنس وکړو او د انکشاف وکړو چې دې ملزم چې کوم دی نو دا پی چې چا ورکړي دي هغه د دې بل هېڅ کوم دی هغه د دې سکه نیا وه. ان یقین دا خبره چې چا اورېدلې نو هغه ذهن بالکل چې کوم دی الټه شوی دی. هغه انسانیت، هغه دردناک خبره، د رښتې هغه د تقدس چې کوم دی هغه په عمل شوی دی چې داسې یو نیا خو هم شته په دې هغه باندې چې هغه د خپلو بچو له معصوم بچو له چې کوم دی نو هغه دغه ورکوي، پی ورکوي، زار ورکوي او هغه مړه کوي. هغې وجه څه وه؟ پولیس ولې هغې وجه وښوله چې دی دا نیا دا خبره کوي چې زما د دغه سره چې کوم دی نو خپل دا بهو چې کوم دی نو هغې سره زما نالګي ده او نالګي به هر وخت ما سره به جګړې کولې په هغې باندې وجه باندې به ما دې له پیو کې زهر مې لو کړل او دا ما ورکړل چې دا مونږ چې مړه شي. نو په هغې واقع باندې چې یو خوا د دردناک هغه مونږ دا خبره کوو چې نیاګانې چې کوم دی نو هغه دومره خو دا ترسي د نیاګانې خپل بچي ځان ته راجوښتوي او بل خوا داسې نیاګانې هم شته چې هغه مړه کوي خپل ماشومان. هغه انسانیت، هغه دردناک انسانیت واقعه چې کومه دا پیښه شوې ده د اضاخیل بالا کې پیښه شوې ده او یقینا دا ډېر د افسوسناک د انسانیت دردناک یو واقعه ده چې هلته داسې ماشومانو له داسې پاک ماشومان چې تاسو دا سکرین باندې تاسو دا ماشومان ګورئ یقینا ډېر سړي د زړه هغه درد وکړي چې دا ماشومان د دې څه قصور دی چې دی ته زهر ورکړي او دا ته مړه کړي. یقینا ستا به دغه سره چې کم دی نو هغه به رمدار سره ستا به دې نه لګي، ستا به بخو سره دې نه لګي، ستا به د خپل انګور سره ستا به دې نه لګي. نو یقینا ته هغې له انتقام هغې نه خو دا انتقام خبره خو نه شوه چې ستا ورسره نه لګي او تا سره جګړې کوي او هغه په ته کینې مسله سره یو کور مسلې حل کې او نو ته هغې له زهر ورکوې او ته ځان یو قاتله کې یو انسانیت، یو دردناک د انسانیت په نوم باندې د انسان دغه باندې ته معاشري یو بغنما داغ لګې. یقینا ملګرو دا ډېر د افسوسناک واقعه ده او تاسو دا پاک ماشومان ګورئ چې دا نن هغه دغه ډراپسین وشو او پولیس والا دا انکشاف وکړو چې د دې له زهر ورکړي چې کوم پی ورکړی شي نو په هغې کې ولې زهر میلاو کړي او په هغه زهر میلاو کېدو سره چې کوم دی نو دا د دې دغه مرګونه چې کوم دی نو هغه واقع شي. په هغې باندې پولیس چې کوم دی نو دا د نیا چې کوم دی نو هغه ګرفتاره کا او عدالت ته پیش کا او هلته چې کوم دی نو د دې دغه چې کوم دی ښځې خپل زوی دا بیان عدالت کې ورکړو چې زما مور چې کوم دی نو هغه زما د بچو قاتله ده او په هغې باندې پولیس چې کوم دی نو هغه ګرفتاره کا او 302 مقدمه پې درج کا. یقینا ملګرو دا ډېر افسوسناک واقع ده. که مونږ په دې ډېر افسوس وکړو نو ډېر کم دی او که مونږ نن د انسانیت هغه شرم سر چې کوم دی نو هغه د شرم نه جوکاویږي چې داسې مطلب دی مونږ په داسې معاشره کې اوسېږو، په داسې دغه کې چې هلته داسې واقع هم کېږي. یو خوا نیاګانې چې کوم دی نو هغه خپل بچي خپل دغه د اولاد چې کوم دی نو هغه سینې ته راجوښتوي او بل خوا داسې نیاګانې شته. یقینا ملګرو د دې سزا ټیک شوه، دا خو ګرفتاره شوه، د دې عدالت په سزا ورکوي یا نه ورکوي خو د سزا به چې کوم دی نو هغه جهان خو شته. ډېر افسوسناک خبر دی. شیر کول مو ډېر زړه غوښتل. ډېره مهرباني. والسلام.